فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنی حلیم. دا سورہ البقرہ دا او آیات نمبر دے 261 262 263. مثل الذین مثال دا اغا کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله پلار د الله کی کمثل حبت پشان د یوې دانې ده انبتت چې رازرغون کی 7 سنابل ووږي فی کل سنبلة په هر وږي کی 100 حبه سل دانی والله الله پاک یضاعف زیاتئی لمن د پاره د هغه چا یشاو چې وغواړي والله الله پاک واسع علیم پراخ فضل والده او پوهه ده. الذين کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله پلار د الله کی ثم لا يتبعون بیا نور پسې کوي ما په هغه څه پسې انفقو چې خرج کړي منن زباتنه ولا اذى او نه ضرر لهم د دیو د پاره اجرهم اجرونه دي عند ربهم پنځ درب د دیو ولا خوف او نبوي ير عليهم په دیو باندې ولا هم يحزنون او نب دیو غمجني قول معروف وینا نیکا ومغفرة او بخنا خير غرده من صدقه د صدقینا يتبعها اذى چې ورپسې پاغي پسې ضرر والله الله پاک غنی بے حاجت ده حلیم صبرناک ده. ربط د مخ کې سره دا ده چې مخ کې آیاتونو کې د باس بعد الموت خبره وشوه چې الله تعالی به د انسانان راپورته کی باس په وکی نو وسوي چې انفاق وکي د الله په لار کې چې بیا کله خلق راپورته شي چې الله تعالی کله خلق راپاسي چې تا ته د دې انفاق او د خرچي اجر او ثواب ملاوي شي. نه د مخ کې سره ربط دویم دا ربط ده چې مخ کې د جهاد خبره شروع وا او د جهاد کې و انفاق وکيو او بیا په منځ کې د توحید خبره رااله دا انفاق د سره پاره کیږي دا خرچه د توحید د پاره چې د الله تعالی توحید قائم شي په دنیا کې د الله تعالی یوواله ثابت شي او دا انفاق د دې د پاره کیږي چې د خلکو عقیده د آخرت په باره کې چې دینو هغه ټیک شي. انفاق تاسو پیژنئ مخکم آیاتونه تیر شوی دي چې د دې صورت غټه موضوع انفاق په سبیل الله ده. انفاق وایي چې د مالونو د الله په لار کې خرج کړي. وس د دې ځګینا څلور مثالونه ذکر کیږي د انفاق. اول مثال د خلکو ده هغه خلک ذکر کوي چې د الله تعالی په لار کې انفاق کوي په شرعي طریقه باندې په صحیح طریقه باندې نو الله تعالی باغوی ته داغوی اجرونه او ثوابونه ورکی
او الله به د هغوی درجې چې دی نو هغه اوچتې کړي. او د انفاق ترغیب ذکر کړو چې انفاق وکړي. د مسلمانانو اقتصادي نظام برابرول لی په اسلام کې دا ډېر اهمیت لري چې د مسلمانانو اقتصادي نظام چې دی نو هغه برابري، چې مالونه په صحیح ځای کې چې دی نو هغه لګي او مالونه په صحیح ځای کې چې دی نو خرج کیږي. او د دې نظام د برابرولو دپاره اصول چې دی نو هغه مسائل بیانوي چې انفاق وکړو او دارنګې په صحیح طریقه سره تجارتونه چې دی نو هغه وکړو او د سود نه او د سود نظام نه چې دی نو ځان بچ کړو. د دې نه مخکې د دې نه وروسته بیا د سود مسله چې دی نو بیانېږي. او هسې نه چې تاسو تجارتونه او مالونه بې ځای ولګوئ چې هسې نه چې دنیا او آخرت هم تباه نشي چرته. دا مال به هم د الله دپاره لګې او ګټې به هم په هغه ځای کې چې کم ځای الله تعالی او اسلام موږ ته چې دی نو ښودلي. مثل الذین، مثال د هغه کسانو، مثلو نه پس یو لفظ دلته پټ پروت دی هغې ته مقدر وایي. داسې ووایه مثلو صدقات الذین، مثال د صدقو د هغه کسانو، یا داسې ووایه مثلو نفقات الذین، مثال د خرج او د نفقو د هغه کسانو ينفقونه چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله کې. امام قرطبي رحمه الله ویلی دي چې دا آیات نازل له په باره د عبدالرحمن ابن عوف او د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله نبی علیہ السلام د تبوک د غزا دپاره اعلان وکړو د جنگ، ځکه دا مدني صورت دی، مدینه کې نازل شوی دی او په مدینه کې اوس جهاد فرض شو. دا جهاد بغیر د انفاق نه کیږي کنه. نو نبی علیہ السلام د تبوک د غزا دپاره چاندي اعلان وکړو چې ای خلکو د الله تعالی په لار کې چې دی نو انفاق وکئ، خرچه وکئ. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ لاړو او 4,000 دینار چې دی نو راوړه. 4,000 دا درهم نه دی، دینار دی. دینار د سرو روپۍ وي په هغه زمانه کې. د 3 دینارو نه به 1 توله سونه جوړېده او دا 4,000 دینار دی. دا څه معمولي شی نه دی. ګوره نو تا ته ما ویلې چې د صحابو انفاق ته او د صحابو علم ته ما ورته نشو رسېدی او په دې زمانه کې ورته نه څوک رسېدی شي. یو سړی وایي چې زه به د صحابو په شان انفاق وکړم، نشي کولی. هغوی چې کومه قربانیانې ورکړلې الله تعالی خو هسې د خپل نبي دپاره نه خوښ کړي، څومره قربانۍ ورکړلې. نو دې 4,000 دیناره چې دی نو هغه سونه راوړه او بیا چې دا کله اول کې خو ډېر سخت غریب و دا صحابي، هېڅ هم ورسره نه و. نو چې دا دینار یې راوړه که نه نو د الله رسول دعا کړوه. نو نبي علیه السلام ورته وایي کور دې څه پرېښودله؟ وایي نیم مې راوړه او نیم مې کور پرېښودله. وایي الله تعالی دې په دې کې برکت واچوي. دا کم دی چې راوړلی او دا کم دی چې کور پرېښي دي، الله دې په دې کې برکت واچوي. نو بس برکت پکې واچولی شو که نه. خو چې کله مړ کېدو نو په هغه وخت کې ویلو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې زما د دې مال نه دی، بدري صحابه چې څومره دي نو هر یو ته 400 دینار چې دی نو ورکوي بدري صحابو ته. او دا 32 هجري ده. 32 هجري کې 100 بدریان صحابه چې دی نو دا موجود وو. نو په هغوی باندې چې دی نو تقسیم کړه. او کله چې وفات شو نو دا د سونو د خښتې چې دی نو صحابو ماتولې دومره کلکې وې صحابو په دې لاسو کې دغه وشو. څه ورته وایو؟ هغه اوبه چې پکې دننه کېږي بوړاقې شو. هو نو دا بوړاقې شو دومره چې دی نو د هغې مال و چې په دې ماتولې یا خښتې د سونو. د الله رسول دعا وه هغه وله چې دی نو قبول شوه. او
یو ځلې ناست دی نو روژه دی او روژه ماته یو دې خوراکونو ته یې وکتله نو په جړا شو او دا یې وویله وایي یوه خو چې مونږ هېڅ نه مونده ده او مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه په اوله کې تللی دی په اوله کې شهید شوی و احد کې او چې کله هغه شهید شو نو د کفن ټوټه چې دی نو هغه نه وه نو چې سر به وله پټ کو نو خپې به چې دی نو ښکاره شوې او چې خپې به وله پټې کړلې نو سر به ښکاره شو نو بیا نبي علیه السلام ویله وایي دا سر وله چې دی نو پټ کیو او په دې خپو وله سرګڼې واچویو نو جړلی یو وخت وایي په موږ باندې داسې و او په آخره کې صحابه ډېر سخت مالدار و او خرچې به هم چې دی نو کولې انفاق به چې دی نو کولو او بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک او تا ته ما ویلي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ 1000 دینار چې دی نو هغه راوړه 1000 دینار او بیا یې چې دی نو اسونه هم راوستله د غزې تبوک دپاره او اوښانه چې دی نو هغه راوستله 100 اوښانو سره د سامان ډکو د خوراک څښاک او د تورو د هر څه نه چې دی نو ډک د دې جومات نه بهر چې دی نو د دې اسونه او اوښان چې دی نو ولاړو او دا 1000 دینار نبی علیہ السلام ته یې مخې ته کېښودله او نبی علیہ السلام پکې د لاس داسې والو او نبی علیہ السلام وویله چې عثمان د دې نه نن نه پس څه کوي نو څه شی ورته ضرر نشي رسولی چې څه عمل کوي نو عثمان دی کوي او نبی علیہ السلام دا ستر اسمان ته اوچت کو او وی ویله وی الله زه خو د عثمان نه راضي شوم وی الله تم ته چې دی نو راضي شه صحابه داسې خلک و ښه د هغوی انفاق ته چې دی نو څوک نشي رسېدی نو الله به ته چې دی نو راضي صحابو نه الله راضي دی رضی الله عنه ورضوا عنه ډېر اوچت خلک وګورئ او نور د صدقو په باره کې نبي علیہ السلام ډېر ترغیب ورکړی دی چې صدقې کوئ او بلاګانې په دې باندې چې دی نو رد کېږي دلته د فی سبیل الله ټکی راغلی دی فی سبیل الله نو 1 نمبر انفاق چې دی نو په جهاد کې دی په جهاد کې او چې جهاد نه یو په جهاد کې انفاق نه نو بیا خو 2 نمبر فی سبیل الله چې دی نو مدارس دي د دین هم د اسلام اشاعت کېږي که نه اسلام خورېږي په دې چې ته خرچه وکړې نو د دې کې چې کم طالب علمان یې په هغه طالب علمانو خرچه وکړې نو دا هم د دې وږي د یوې دانې وږي په شانتې دي چې دا به چې دی نو 100 دانې چې دی نو نیسي وږي به نیسي یوه دانه او په هر دانه کې به چې دی نو 100 دانې یې وره نو چې په دې ځای کې خرچ کې نو دا طالب علمان فارغ شي دا بیا خلکو ته دا دین چې دی نو خوری و اشاعت د دین کېږي نو په دې کې ورسره ستا چې دی نو اجري او ثوابونه به یو دا به نه ختمیږي دا سلسله به روانه وي نو انفاق پکار دی ښه صحابو په شان خو موږ نشو کولی خو انفاق پکار دی جومات ته څوک چاندې له راشي نو داسې نه ده پکار چې سر یې ښکته دا سړي بیا او بیا وایي چې دې جومات ته نه ځمه څوک راځي که مجاهدي که مدرسو والی ښه کلاو چې دی نو هغه ورکوئ او بیا هغه څوک چې چاندې له راغلی نو یو خو د هغې سر هم ښکته شي خو هغه بیا ستاسو په باره کې څه نه ویو د دې جومات د امام په باره کې ویو وایي دې به ورته د انفاق تعلیم نه یې ورکړی نو دې به ورته انفاق نه یې بیان کړی کیدای شي دې د انفاق دا مسلې پټې کړي کیدای شي د دې دا پاړه چې دی نو کمیږي نو ښه پراخه چې دی نو ورکوه او پیدې او پیدې دي ګوره انفاق دا د مؤمنانو صفت دی ګوره ښه مالدار خلکو صفت نه دی مؤمنانو صفت دی مؤمنان به چې دی نو انفاق کوي بل غریب مسکینی نو د هغې سره هم چې دی نو ښه کوه دغه م انفاق دی صدقې ورکوه بلاګانې په دې باندې رد کېږي مشکلات په دې باندې ختمیږي او ډېر ثوابونه او اجرونه دي
حجی مثل الذین مثال د هغه کسانو مثال د هغه صدقو د هغه کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالون خپل په سبیل الله په لار د الله کې او یو خبره به صدا یاد وساتئ دا مال حلال او په صحیح ځای کې چې دنو خرج کی مستحق له ور کې دغه مثال لخوا د خلکو مثال بیانوي چې مال حلال او د الله په لار کې خرج کی دغه مثال ګټلې دي حلالي په سبیل الله په لار د الله کې کمثل حبتن پشان د یوې دانې ده انبتت چې زرغون کې دا یو دانه 7 سنابل ووږي چې د نور زرغون کې په کل سنبلتن او بیا په هر وږي کې 100 حبتن سلدانی یو دانه ده هغه تسمه کې تور واچه زمکه برابر ده هموار ده او ټیم په ټیم باندې چې نو بوله ورکه نو دغه شانت کې دا ته چې دا مال خرج کې دا په صحیح ځای کې خرج کې حلال به دې ګټلې مستحق ته چې نو رسه اخلاص به پکې او کدي سينوا نو بیا د یوې دسي دانې ده لکه شړ زمکه ته چې ورواچه شړ زمکه ته دانه ورواچو نو هغه څه پیدا نه کوي نو بتا کې با حلال مال بم دی او اخلاص بم پکې وره او په مستحق ته بم چې دنو رسه نو دا د هموار زمکه په شانته ده چې دې ته دانه ورواچه او وخت په وخت په لوبور کې نو بیا دا دسي دا چې زرغون شي نو دا وږي ونیسي او په هر وږي کې چې دنو بیا سل دانی نو دا 700 شو کنه یو په 700 شو چې دا الله په لار کې انفاق کې نو یو په 200 پورې چې دنو درکې او بیا الله وی والله یضاعف الله د چنکو معنی مکوا الله تعالی زیاته یو لمن د پاره د هغه چا یشاو چې وغواړي یعنی الله تعالی د دینم چې دنو زیات ورکيو والله پاک واسعون پراخ فضل والده دا هغه په فضل کې څه کمی نشته نور بم چې دنو اجر او ثواب بچ دنو ډیر کی علیم الله تعالی پوهه دې سړی نیت څه ده په کم نیت باندې چې دنو تا دا ور کړل نیت دې چې دنو څه ده اخلاص پکې ده کنه ده الله تعالی په خبر ده الذين اغه کسان ينفقون چې خرج کوي دا وز د انفاق د لپاره شرطونه بیانوي چې انفاق به اعلی قبليږي دا خرج به اعلی قبليږي چې پاغي کې اثباتنه او ضرر پکې نه وره دا ول شرطونه دي پیسې ورکه اثباتنه او ضرر به ورته نه رسي خجي الذين آکسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالون خپل په سبیل الله په لار د الله کې ثم لا يتبعون بیا نو ور پسې کوي ما هغه سپسي انفقو چې خرج کړي دي منن زباتنه ولا اذن او نظر زباتنه دا چې ته یو سړی ته وې چې ما تعالی دومره روپۍ چې دینو درکړلې او ته وته بار چې دینو ور په یادې چې ما ستا سره چې دینو احسان کړی دی او کته دې سړی ته نه وې بل چاته وې او هغه او دا سړی بیا په خبرېږي او دا په خپکیږي نو دام زباتنه ده انفاق بکې غو زباتنه باندې کې دا لاړه بیا خراب شو تباہ او برباد شو دا الله د پاره دی ورکړلې پټه وساته زباته کول مکوا که غریب مسکین نه ورکه محله کې او چاله سو ورکه که پیسې که خوراکي کاغذ دنو هر څه شي زباتنی مکوا ولا اذى او نه ضرر ورکوا چې سلو په چاله ورکړي او ته بیا ضرر وته ورکه چې مال خو شوتلو پند راوړه کنه دې پټینه یا دا سامان خو راوچت کنه دا سامان زمونږ چې دنو وېسه کنه نو دا خو ضرر ته سړی لورکه نو دا چې کله ته انفاق کې کچېره دا پکې وو نو دا هم نه قبلي ضرر به سړی نه ورکه او دام ضرر ته خلکو ته بیانې خلکو ته وې
او په دې باندې سړی خبر شي نو د هغه زړه د درد او تکلیف رسېږي نو دام چې دنو ضرر دی دا به نه ورکړي لهم د دیو دپاره اجرهم اجرونه دي عند ربهم په نزد د رب د دیو ثواب انفاقهم ثواب د انفاق د دیو عند ربهم په نزد د رب د دیو دا الله چې تا پکې ثباتن او ضرر نه ورپسې کړی که ثباتن او ضرر و پکې بیا پکې اجر نشته ګوره ولا خوف او نو په دیو باندې یری علیهم په دیو باندې په آخرت کې ولا هم يحزنون او نه په دیو غمجنې نو څومره پیدا شوه پیدا دا شوه چې د دې انفاق اجرونه به تعالی الله درکوي او په آخرت کې په قبر کې نه په تا باندې یری او نه به چې دی نو غمجن کې نه به غمجنېږي دا ټکې مخکې تېر شوی و ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون د دې ټکې نه پته لګي چې مخکې ډېر خطرناک حالات را روان دي خطرناک حالات ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون په دیو باندې به نه خوف یره وي او نه به دیو غمجنې نو که یره ختمول غواړې او غمجنېده ختمول غواړې نو انفاق به کې د الله په لار کې په صحیح ځای کې مستحق لی ورکوه او بل دا چې اثباتنه او ضرر به پکې چې دی نو هغه به نه نو سبا له پې خوشحاله قول معروف وینا نیکه کلام حسن و مغفرت او بخنه قول معروف خبره ښایسته خبره ښایسته څه ته وایي چې ستا نه څوک څه غواړي او چې ستا سره چې دی نو یو نو بس نیکه خبره ورته وکړه نیکه خبره دا ده چې بیا راشه بس را سره چې دی نو نشته نرمه خبره چې دی نو وکړه سړي ته او بخنه دا ده چې د سړي یو حاجت دی او په تا پسې راغی او هغې ستا نه پیسې طلب کړې و مغفرتون کې یوه معنی دا ده په دې سړي باندې پرده راواچوه دا سړی چا ته مه ورخایه بس حاجت یې دی صرف تا ته وویلو پاک سړی دی سوال یې نه دی کړی د اوسه پورې او تا ته یې وویله پرده پرې راواچوه او که ستا سره نه وي ته ول د بل ځای نه چې دی نو چا ته وینا وکړه وایي داسې یو سړی دی و مغفرتون کې او بل معنی دا ده دا سوالګري نه یو دا چې په سړي پسې ونښلي ګنګوټی شي په سړي پسې مچی شي نو غوسه کېږه ورته ما بس معافي کوه بخنه ورته وکړه معافي ورته وکړه چې اوس نشته معاف کرو بیا به درکړمه چا ته خارېږم غوسه کېږم د الله په نوم دنه غواړي نو څه وله چې دی نو ورکړه خیر غوره ده من صدقه د صدقې نه یتبعها اذی چې ورپسې په هغې پسې ضرر چې ته پسې ضرر او ثباتنه ورپسې کې نو د دې نه خو دا قول معروف و مغفرت غوره ده که نه بیا خو د سره سړي له پیسې مه ورکوه سړي ته صفا خبره کوه قول معروف و بخنه کوه معروف خبره کوه چې ته پسې ضرر او تکلیف او ثباتنه ورپسې کې نو بیا خو څه پیدا نه شول نو د دې نه وپکې ځان ساتي ښه والله الله پاک غنی بې حاجت دی حلیم صبرناک دی الله بې پروا دی د چا صدقو ته چې دی نو حاجت نشته عن صدقة العباد صدقو ته حاجت نشته او چاله چې ورکې د صدقې نو بیا پې کارونه او خدمتونه مه کوه کارونه او خدمتونه مه کوه حلیم صبرناک دی چې ته چاله ضرر او ثباتنه ورکې نو تا ته صبر کوي ګوره عذاب نه درکوي صبر درته کوي داسې کار نه توبه وکاږه الله راته صبر کوي بس دی مثل الذین مثال د صدقو دا کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله کې کمثل حبة پشان د دانې دی انبتت 7 سنابلا چې را زرغون کی ووږي په کل سنبلة او په هر وږه کې 100 حبة سل دانې داسې ډنډرې به تاسو لیدلی چېرته چې ووږې نیولي دلته کسه نه یو دلته کسه یو دوه نیسي زما خیال دی 2-3 خو چې دی نو هغه نیسي 3 پورې وږي نیسي
کېدای شي داسې ملک چې هلته 7 پورې هم نسي او ساینسدانانو نه پکاره چې په دې باندې تحقیق وکړي په دې آیات باندې دغو به یې تخمونو کې ډېر چې دی نو ترقي راوستله چې په دې باندې تحقیق وکړي چې داسې تخم برابر کړي چې هغه یو ډنډره چې دی نو ووږي ونیسي او که نه نیسي نو دا خو مثال دی مثال دی ښه چې د الله په لار کې خرچ کې 1 روپۍ خرچ کې د 200 پورې به چې دی نو درکوي والله پاک یضاعف زیاتوي لمن دپاره د هغه چا یشاء چې خوښې شي والله الله پاک واسع پراخه فضل واله دی علیم پوهه دی الذین کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله کې ثم لا یتبعون بیا نه ورپسې کوي ما په هغې پسې انفقو چې خرج کړی منن زباتنه ولا اذى او نه ضرر لهم د دیو دپاره اجرهم اجرونه دی عند ربهم په نزد د رب د دیو ولا خوف نه به وي یره علیهم په دیو باندې ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن شي قول معروف وینا نیکا ومغفرة او بخنا خیر غوره ده من صدقة د صدقې نه یتبعها اذى چې ورپسې باغې پسې ضرر والله پاک غنی بې حاجت دی حلیم صبرناک دی وایي